چې شریک او برخدار نشته نو چې کله دغه الله شریک او برخدار نشته نو موږ لم دانه د پکار چې داغه د رضا نه غیر د بل چا د نمبر واسلولو نیت په یو شي کې وو یو عمل کو چې خلق راته وهوا وای دا وهوا والا د الله سره شریک کړو والعیاذ بالله نو ته چې په آخرت کې د الله مخې ورزي استعمال نامه کې به صرف وهوا لیکل شوی چې ته عمل کوم دې لپاره چې خلکو چې واه دی پلاني خود سي ناشنا قرباني او کړه جيبه خیرات وکړه نو کله ولس عوام داغي خبري داغي صفاتونه حاصل اول د خلکو تعریفونه چې ستا تعریفونه خلکو کې دا حاصل اول ستا نیت او غشوي عمل نامه کې لیکل شوی دی چې دومره خلکو تا واه واه ویل ده پاتې شو د الله په نيز اجر نو الله به ته چې مال خو دې کړی نه زمانیت خو دې کړی نه چې کله دې نه نو تعالی بدل شي درکم الله اکبر دا سخت خبره دیو جن کوم عمل د الله د پاره کو خالص د رب د رضا د پاره نو کبیره ته خلق پکې واه وای نو خیر ده هغه بیل نعمت دی حدیث کې راځي دا جدا نعمت دی چې ته یو عمل کې د الله د پاره په دې ځل کې دی اخلاص دی تا عمل صرف د الله د رضا د پاره شروع کړي خو په دې کې نور خلقم ستا صفاتو نو په دې کې تا ته نقصان به نه رسیږي چې کله تا د خلکو نیت نه دی کړی چې خلک دې ماته خسرړی وای تا نیت د الله د رضا کړي نو خیر دی که خلک بیا تا ته خسرړی وای مودي وای بیا هغه ضرر نه درکې بیل نعمت دی لکه حدیث کې راځي ته په نفل ولاړې او دی وخت کې ستا په نیت کې هیڅ مخلوق نشته دی چې زګینی دا نفل دی د پاره کوم چې خلک زما صفات وکړي او مخکې نه دی نیت دار چې الله رب العالمین ته 2 رکعات خيستا او 2 رکعاتونه کوم او ته خدای الله لپاره ودرې دي ځان لزه کې ولاړې په یو کمره کې ولاړې مسجد کې څوک نشته ولاړې په دې کې یو دم څوک راغ او تی ولیدلې نو خیر دی دا یو بل خوشالي د نعمت دی چې الله تعالی درک ځکه چې تا خو نیت د چا د رضا کړو د الله د رضا دی کړو دا چې کوم سړی وسره غوتی په دې عمل ولیدلې د نیت تا نه دی کړی دا تعالی zarar وس نه درکې دا ډیره واجبہ خبره ده چې سړی په دې باندې پوهیږي د دې اخلاص وې دې ته چې تا د مخکنه د عمل شروع کې صرف او صرف د الله رب العالمین د رضا نیت توکي چې دا زما د رب حکم دی او هغه په رضا کیږي او زمون نبی صلی الله علیه وسلم ما ته دا طریقه خو درې په دغه طریقه د عمل کوما دیو جنا د عمل د قبولیت لپاره کوم شرطونه دي باغې کې بنیادی درې شرایط دي توحید دی توحید نه بغیر عمل نه قبلي چې کله درکې شرک او نعوذ بالله یو عمل دې نه قبلي کې لګيږي دا ادریما کې زمون بیان او دا خبره ما وکړه چې شرکی نو چې کعبه جوړه کې او مسجد حرام جوړ کې چې یو موږ پکې په یو لاک دي او پاره کې خدمت وکړي د الله سو خو پیسې په ولګي الله وی دا عمل دې برباد دي ځکه ستا عقیده خراب ده ستا عام جمعات خلاصه کې چې جوړه کې چې مسجد حرام جوړ کې درنه نه قبلوما او چې حاجیانو له وبور کې خدمت ته ودرېږي چې د الله ملمانه دي دام درنه نه قبلوما حالانکه سپیله وبور کول په دې باندې جنت زیر راغله او د الله ملمانو له وبور کې او په حرم کې به ورکه او زمزم به ورکه الله نه قبلې ځکه شرک دی شرک الله سره دي برخداران مړ بابا او ژوندې بابا کړه بابا او پړه بابا دا دي د الله سره شریکان کړی دي او چې مشکل راشي تکلیف یا پیر بابا او لوی ځوان را ورسېږي او کاکا سه برا ورسېږي نو چې دا عقیده دی وا الله نه غیر بل چاته د مشکلات او وازونه کې یا علی مدد وي یا حسن یا حسین چغي وي او یا چې کوم دی ته دا عقیده ساتي چې د الله نه غیر بل څوک عالم الغیب دی نعوذ بالله او د خیر او شر مالکان دي شرک دقه ته وي د شرک سخکری د سړی په سر کې نه راخیږي چې هغه نه معلومیږي چې دا سړی مشرک شي نو په دې باندې خو یو عمل نه قبلې فاتل ادا چې زموږ قرباني او بل شي چې حرم کې خدمت وکي او کعبه جوړه کې نه قبلېږي دا د سورۃ توبه تفصیلی آیتونه دي هغه طرف ته نور نظم دویم شرط اخلاص چې عمل بد الله د رضا لپاره نیت بد دای چې زما رب زمانه په عمل رضا شي او دریم شرط دا عمل په طریقه د چای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ځکه منتد دي ټول عبادتو د طریقو د خودنی او د راهنمایي لپاره الله پیغمبر را لېږل دي
هغه نبی صلی الله علیه وسلم چې په کومه طریقه باندې کوم عبادت کړی دی، که بدني عبادت یې کړی مونځ او که مالي عبادت چا قرباني ده یا د زکات او صدقو احکام دي دا ټول یا د حج مناسک دي دا به موږ د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم نه یادو، هغه ته به ګورو. ځکه د الله نبی په فرمایل صلوا کما رأیتمونی اصلي، داسې مونځ وکئ لکه زم چې په کوم مونځ باندې ولیدلم چې زه کوم مونځ کومه. حج کوو وی فرمایل صحابو ته چې خذوا عني مناسککم، زمانه د حج طریقې زده کوئ ما ته ګورئ، زه چې په کومه طریقه باندې حج کوم تاسو به حج په دغه طریقه غوره کوئ. کیدای شي را روان کال زه ستاسو منځ کې نه یم او همدغسې وه چې د عرفات د خطبې نه یو اتیا ورځې بعد نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو چې میدان عرفات کې کومه خطبه ورکړه. نو الغرض مقصد دا دی دا اوس چې کوم عظیم عمل دی د دې عظیمې میاشتې چې ذوالحجه ده او د اولنۍ ورځې ډېرې عظیمې دي او 13 جمعې تاسو فضیلت واورېد. د دې په 10مه ورځ یوم النحر پښتو کې ورته د قربانۍ ورځ وایي. دا قرباني چې دا ټول عالم اسلام یې کوي په ډېر یو عجیبه جذبې سره. دا قرباني دا خو یو د ابراهیم علیه السلام هغه عظیمه قرباني مونږ ته رایادوي چې خوب یې لیدلی و او د هغه زوی د ذبح حکم ورته وشو د اسماعیل علیه السلام او په کومه جذبه باندې هغه حکم پوره کړ. الله اکبر چې معمولی ناراستي نه پلار وکړله او نه زوی وکړله، نه پلار دا وویل چېره دا زوی به څنګه حلالوم او نه زوی دا وویل چې پلار ته به څنګه په ما چاړه رالګي او چې وتښتي او پټ شي. دواړه د الله حکم پورا کولو ته مکمل طور باندې تیار شو. نو د هغې په بدل کې الله رب العالمین دا ګډ راولېږلو چې د اسماعیل علیه السلام په بدل کې ورته حکم وشو دا حلال که وفدیناه بذبح عظیم. الله هغې ته غټه ذبحه ویلې ده ځکه د یو ډېر لوی شخصیت په مقابل کې الله راولېږلو د عظیم قربانۍ په بدل کې دا قرباني راغله ځکه ورته لویه قرباني ویلې په قرآن کې سورت صافات چې الله وایي موږ له په بدله کې یو لویه قرباني ورکړه لویه ذبحه چې دا ګډ حلال کړه. ابراهیم علیه السلام هغه حلال هغه وخت نه دا طریقه را روانه ده. ځکه دې ته علما چې تقریر تاسو ته کوي بیان وایي دا سنت ابراهیمي دی. داسې وایي که نه دا سنت ابراهیمي دی قرباني د ابراهیم علیه السلام د وخت نه دا را روانه ده او الله رب العالمین مشروع کړې ده. نو دې ایتونو کې الله رب العالمین فرمایي ای نبی ووایه کیفیت د خپل امت ته دې وښایه. نبي صلی الله علیه وسلم کې خو اخلاص او د دې حکم چې ورته شوی دې دپاره چې زما ستا تربیت وشي. قل ان صلاتي ونسکي ومحیای ومماتي لله رب العالمین. ای زما نبی ورته ووایه زما مونځ زما قرباني زما ژوند زما مرګ دا ټول به د الله دپاره وي. هغه الله لا شریک له چې شریکان او برخداران نشته دي. وبذلک امرت په دې ما ته حکم شوی د الله تر طرف نه چې زه به هر عمل د هغه دپاره کوم. وانا اول المسلمین او زه اول د مسلمانانو نه دې حکم ته غاړه کې ښودونکی یما اول د حکم د غاړه کې ښودونکو نه یما د الله رب العالمین دې حکم ته. دغه رنګه سورت حج کې الله رب العالمین فرمایي کم دویم آیت چې مالوست لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هیڅ چېرې نه رسیږي الله رب العالمین ته لحومها هغه غوښې د دې څاروو چې کوم څاروي تاسو ذبحه کوئ ولا دماؤها او نه د دې دا وینې الله رب العالمین ته وررسیږي. غوښې ما ورته خورو مزې پې کوو کلم ته کباب جوړ کړي او کلم اسې سره کړي کلم ساده ځان له په سیخ کې پخ کړي او څوک پکې پروګرامونه کوي دا ټول جایز دي. نبی علیه السلام دا خوراک څښاک ورځې دي ملګري مره وغواړه او خپل یې مخوره بچو باندې مخوره مسکینانو یتیمانانو کونډو رونډو له یې ورکه صدقې هم پکې وکړه او که د وروستو ورځو دپاره یې ساتې هم ساتلی شي. اوله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم کړی و. ابو سعید خدری رضی الله عنه نو چېرته تللی و. حدیث د بخاري 2م جلد کې راځي. بله ورځ دا حدیث مونږ وویل. نو د قربانۍ دا 3 ورځې تېرې شوې وې. نو په دې کې چراغ غوښه ورته چا کېښوده کور کې وایي دا ولې قربانۍ غوښه هغه نه دا زه نه خورم تر دې پورې زه تپوس وکړم. هغه یو حدیث اورېدلی و تېر کال. هغه حدیث دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کله تاسو قرباني وکړله د 3 ورځو نه به زیاتې خپلې غوښې د ځان سره نه ساتئ.
صرف دومره غوښه به کور کې ایساره کې چې ته 3 ورځې خپله خوري یا کوم میلمانه راځي د هغوی وشي بس څلورمه ورځ باندې به دا نه ساتي کور کې هغه دغه حدیث اورېدلی او بل یې نه و اورېدلی نو بیا چې وروستو هغه ته حدیث بیان شو چې او تا چې څه اورېدلي دا صحیح دي نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه خدای په هغه وخت کې کړې وه چې کله مدینه کې څه خلک وو هغه ډېر غریبانان او مساکین او څه د بار نه راغلي کډې راوړې وې مسافر وسې نه کېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم جاری کړو چې تاسو کې چا قرباني کړې د 3 ورځو نه زیاتې غوښې ځان سره کور کې مه ایساروئ د غریبانانو له ورکوئ د مسکینانو له ورکوئ تقسیم یې کوي په دوی باندې او هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو کلو وتصدقوا وادخروا ویم خورئ صدقه هم پکې وکړئ او ذخیرې هم کوئ ځان له خیر دی د 3 ورځو نه زیاتې هم ساتلی شئ او زموږ خلکو ورته سمې فریزر یې اوس نه تیاري کړي چې که خیر 2-3 میاشتې به خورو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم بیا وروسته وکړو هغه بل حکم مخکنی څه شو منسوخ شو یا داسې وایي کې تخفیف راغو بعض علما خو لا دام وایي چې هغه د 3 ورځو حکم اوس هم شته خو په شرط د دې شرط پکې لګوي که هغسې حالات راشي چې کوم د نبي علیه السلام په وخت کې راغلي مثلا الله مکه داسې یو صورت حال جوړ شي چې دا مالداره خلک قرباني وکړي یو دم په ملک کې داسې یو لوږه راشي قحط سالي راشي او دا غریبانان خلک بیروزګار شي لکه دا د کرونا لاک ډاون چې یو دم راغلی او یا داسې بل څه داسې حادثه راشي غټه لکه دې نه مخکې څه وخت کې د RDPs چې به ورته ویل دا خلک چې را بېکوره شو داسې یو کډې راشي یو ښار ته چې د بل ځای دلته یې نه کاروبار شته دلته یې نه دوکانداري شته نه مزدوري شته به تا ته ګوري چې د کوره به ماله څه راځي بس یو دم سړی بېکوره شي یو سیلاب نعوذ بالله الله مکه په یو علاقه راشي یو زلزله راشي کورونه وله وران کړي هغه خلک کډې راوچتې کړي یو دم پېښور او په دې علاقو پرېوځي نو چونکې دلته غریبانان ډېر راغه نو بیا په دغه وخت کې په کار ده چې خلک د قربانۍ غوښې 3 ورځو نه زیاتې ونه ساتي بلکې ټول یې مغوی له ورولېږي علما دغه حدیث په بنا وایي چې دغه حکم باندې اوس هم عمل کېدی شي خو که الله مکه داسې هنګامي حالات یا هنګامي صورتحال راشي لکه څنګه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې راغلی و نو الله رب العالمین فرمای ګور الله رب العالمین ته نه د دې غوښې وررسېږي د دې سارو او نه ورته د دې وینه وررسېږي نو دا اجر او ثواب به په څه میلاویږي الله رب العالمین فرمای دا ستا په دې زړه کې چې زما څه کومه مینه ده چې دا د الله حکم دی او زه پوره کوم کني نور کوم څوک دا غویان حلالوي د چا دونه وس کېږي چې دا غویان حلالوه او دا ګډان حلالوه او دا چیلي او سیرلي حلالوه خو دې وخت کې ځکه حلالوي چې ما ته الله ویلي زموږ د رب حکم دی چې الله رانه رضا او خوشحاله شي نو الله فرمایي ولکن یناله التقوى منکم لیکن الله ته چې ورسېږي هغه تقوا ده ستا په دې زړه کې د الله یره ده او د الله رب العالمین د حکم د پوره کېدو هغه جذبه ده هغه اخلاص دی د الله رضا ده دقې باندې تا ته اجر میلاویږي دا اجر چې تا ته میلاویږي دا دغه خبره چې دا زموږ د رب حکم دی چې د الله دا حکم زه پوره کړم او زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم سنت دی چې دغه موږ پوره کړو او بیا الله رب العالمین فرمایي دي ته وګورئ کذلک سخرها لكم الله رب العالمین دا ساروی تاسو له څنګه مسخر کړی دي دا قوي او مضبوط ساروی ورکوټه انسان دی وغیره نیسی او راسملوي او به ذبح کوا او را روانوي د پړی نه نیسه غستا تابع دی الله ودا د ما مسخر کړی لتکبر الله علی ما هداکم د پاره دی چې تاسو په دې تکبیر وایي د الله لوی پی وایي الله اکبر پی وایي په هغه طریقه چې تاسو ته خود نه کړی دا دی وجنه دی لسوان ورځو کې به موږ سوایو تکبیرات په ډېر ډېر وایو او دغه رنګ ده بعض علما خدا قول لري چې یوم العرفین به تکبیرات شروع کیږي تر ایام التشریق پورې دیار لسمه ورځ تر د مازیګر پورې او په دې کې راجح قول دار چې په دې هغه دریو کې به وي خو دې لس ورځو کې به وي دیار لس ورځو پورې به تکبیرات رواني ځکه صحابه کرام په دې کې تکبیرات ویلي او تکبیرات مختلفې صيغې دي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد داوي کوي چې الله اکبر کبیره یا نور صيغې الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا خو تکبیرات وایا الله اکبر وایا دی ورځ کډیر تکبیرات ویل پکار دی بده کې
او دا تکبیرات یوازې د مانځه نه بعد نه دي زمونږ اهتمام دا چې موږ نه باندې وایو کنه ډېر په جذبه باندې نه عامو اوقاتو کې چې تا ته موقع میلاوي دا یو د مرایت چې ته په دکان کې تکبیر ځان سره شروع کړه په لاره روانې تکبیرونه ځان سره شروع کړه دې ورځو کې دا ویل پکاري کور کې وایا په لاره روانې وایا دا تکبیرات د الله رب العالمین د لویۍ ورځې دي یعنې تکبیرونه ډېر ډېر وایا لتکبروا الله علی ما هداکم او بیا الله فرمایي وبشر المحسنین او زیری ورکړه هغه چاته چې هغه محسنین دي محسن چاته وایي چې د هغه په عمل کې احسان دی عمل صرف او صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره کوي نه په دې نیت چې هغه ریاکاري وکړي یا خلکو ته ځان ښودنه وکړي بلکې د الله رب العالمین د رضا دپاره او د قرباني الاضحیه چې ورته ویلی کېږي د دې تعریف علماو کړی هي ما یذبح من بهیمة الانعام ایام عید الاضحى تقربا لله دې ته ویلی کېږي دا هغه څیز دی چې په دې کې بهیمة الانعام ذبح شي هغه څاروي چې هغه سریدونکي څاروي دي حیوانات او په احادیثو کې چې موږ ګورو هغه څه دي اوښان دي غواګانې دي چیلی یا بیزې چې ورته وایي او ګډان دي بس دا به کې ذکر دی نور نه دي ذکر اگر چې نور هم حلال څاروي شته که نشته نور حلال ډېر دي قربانۍ کې دا راغلي خبره د قربانۍ کوو او موږ به ګورو په دې کې احادیثو ته په دې دین کې موږ د ځان نه عقل نشو چلولی چې موږ به د ځان نه عقل چلو دیو جنا دا مسله د علماء مابین کې ډېره معرکة الآراء روانه ده چېرې دې میخه باندې قرباني کېږي او که نه کېږي او میخه به څنګه یو څنګه چې اختلاف نه ځان بچ کول غواړي د شک او شبهې نه ځان بچ کول غواړي هغه څه ذبحه که چې په حدیث کې صفا راغلي هغه غوا ده او غویی دی اوښان دي چیلی دي او ګډان دي دغه ذبحه که ولې هغه سیس طرف ته ځي چې هسې په بحث او په لانجه کې ځان اچوي غټ غټ علما پکې مختلف دي نو اختلافي کار ولې کې او اتفاقي ولې نه کې څه چل دی دیو جنا موږ دا وایو احتیاط په دې کې دی دا فتوا موږ نه ورکوو چې ستا قرباني ونه شوله چا چې میخه ذبحه کړله یا یې جوټه ذبحه کړله دا فتوا موږ نه ورکوو خو موږ وایو چې په حدیث کې ګوره نه ده راغلې بس قیامت کې به پته لګي چې قبوله شوه که قبوله نه شوله خبره سخته ده نو دې ځای کې خبره لږه مشکله کېږي نو چې ځان مطمئن کول غواړي د الله نبي فرمایي دع ما یریبک الی ما لا یریبک پرېږده هغه شی چې په شک کې دی چې هغه طرف ته لاړ شي چې په شک کې دی نه اچوي که نه صفا واضح خبرې په حدیث کې راغلي هغه طرف ته ولې نه ځي چې شکي خبرو طرف ته ځي او په لانجه باندې ځان اړی نو دې وجې نه په حدیث کې چې څه راغلي دي او دا قرآن کې هم ذکر دی سورت انعام کې دا ذکر دی دا څلور قسمه بیا اته قسمه شوي څنګه د هر یو جوړه جوړه اوښ مذکر مؤنث دوه غوا مذکر مؤنث څلور چیلی مذکر مؤنث شپږ ګډان مذکر مؤنث اته مذکر هم پکې جایز دي مؤنث که نر حلاله که ماده حلاله دواړه جایز هیڅ خبره پکې نشته تر دې پورې چې حدیث کې راځي هغه څاروی چې هغه خصي شوی دی د هغې ذبح هم جایز ده هیڅ خبره په دې کې نشته بعضې خلک دا مسلو تپوس هم کوي چې داسې څاروي دا ذبح به څنګه وي او وروسته انشاءالله تعالی مونږ وایو چې نبي علیه السلام د کم څاروي نه منع کړی ده چې هغه به ته په قربانۍ کې نه حلالې هغه عیب ته ګوره که هغه پکې و ځان ته ساته او چې دا پکې نه بس قرباني پکې کېږي خو چې دغه ما درته ذکر کړه دا څلور نر او ماده چې والې اته جوړ شي دغه په قرآن کې هم راغلي سورت انعام کې او دغه په احادیث کریمه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه الحمدلله په صحیح احادیثو سره ثابت دي دغه رنګه امام نووي رحمت الله علیه فرمایي وایي د قربانۍ په باره کې څلور قسمه لغات راغلي دا څلور واړه جایز دي اضحیه وتوي او اضحیه وتوي اضحیه اضحیه او اضحیه په ضمه د حمزه سره او په کسره د حمزه سره د دې جمع راځي الاضاحي قربانین درېمه صيغه د دې د ضحیه د دې جمع راځي ضحایا ضحیه یو قربانی ضحایا ډېر بل راځي اضحات د دې جمع راځي اضحا دا ټول نمبر په حدیث کې راغلي دا ټول صيغه په عربي کې دا جایز دي لپاره مستعمل دي پښتو کې ته مونږ قرباني وایو قرباني کې معنی هم د الله ته ځان نږدې کول الله ته قرب حاصلول او ما ته په تعریف کې ویلې چې اضحیه څه ته ویل کېږي هي ما يذبح من بهيمة الانعام ايام عيد الاضحى تقربا لله
چې ته بهیمة الانعام دا چارپایان ذبح کې د چا دپاره الله ته د نزدېکت دپاره چې زه الله رب العالمین ته نږدې شم او د رب العالمین دا حکم دا زه پوره کړم. بیا په دې کې په حکم کې اختلاف دی د اضحیې چې آیا دا قرباني واجب ده او که دا سنت ده. دې کې د علما خپل دلایل ویلي. بعض علما را لګېدلي لکه جمهور علما او دا څلور امامان چې کوم مشهور دي په دې کې دا درې یو طرف ته دي. امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله او ورسره دا ټول امت علما دوی وایي چې دا سنت مؤکده ده. قرباني کلک سنت دي، کلک وغیر عذر یې مه پرېږده، کلک سنت دي. او هغوی د ځان دپاره دلایل وایي. یو دلیل حدیث د ام سلمه رضی الله تعالی عنها ویلی دی د ځان دپاره دلیل چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي اذا دخلت العشر کله چې د الله ورځې د ذوالحجې داخلي شي واراد احدکم ان یضحي او په تاسو کې د یو کس دا اراده وي چې قرباني وکړي فلا یمس من شعره وبشره شیئا د خپلو ویښتو او د خپل مخ او د بشرې وغیره نه هېڅ هم نه اخلي. معنی ویښته دې نه اخلي. بل روایت کې ورسره نوکان هم راځي چې نوکان دې هم نه اخلي، ویښته دې هم نه اخلي د بدن. نو دلته د دین علما معلوموي دا د صحیح مسلم روایت دی، صحیح روایت. وایي ګوره نبی علیه السلام فرمایي من اراده او اراده د چا چې اراده یي چې قرباني وکړي. وایي ګوره راستا ارادې ته خبره در سپارلې، فرض در باندې نه ده واجب. که اراده دې وې که که اراده دې نه وي نو مې کوه. وایي دې نه دا معلومیږي چې دا سنة مؤكدة ده. فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب. وإذا تعلیق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره معلق کړي په څه پورې، په اراده پورې. کستا اراده نو دې څه وکړه. وای دا دلیل په دې چې وای دا واجب او فرض نه ده پتا باندې. دا دی علماء ځان له دلیل ویل. او امام بخاری رحمت الله علیه د قرائد دی وجنا الجامع الصحیح کی امام بخاری رحمت الله علیه باب لګولې باب سنت الاضحیه، باب د په بار د سنت د اضحیه کې چې قربانی د سنت د کلک سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. او دا قول د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ذکر کړی دی چې هي سنت و معروف. دا سنت طریقه دا یو مشهور حکم دی یا معروف حکم دی شرعي. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا خبره ذکر کړی. او امام ترمذی رحمت الله علیه چې کله دا بحث کوي په خپل سنن ترمذی کې احادیث راوړي، هغه نه بعد اغم وای چې غالب اکثریت او اکثر علما هغه دا ویلي دي چې هغه صحابه کرام دي او د امت چې کوم سلف دي هغه دا وای چې دا سنت طریقه ده وليست بواجب، دا واجب نه ده، دا حکم واجب نه ده. دویم قول بده کې هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله ده، د امام اوزاعی رحمه الله ده. هغه و چې دا قربانی دا واجب ده، د دې حکم د وجوب دی. ولی واجب ده؟ هغه د ځان لپاره یو دلیل ویلی دی. وایي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د چا چې وس کیږي، د خبرې ته ګوري، من كان له سعة د چا چې وس کیږي فلم يضحي او د قربانی ونه کی فلا يقربن مصلانا. نګوره من كان له سعة او چې وس کیږي او ته قربانی نه کوي، نبی علیہ السلام وایي ته زموږ مصلا له مراد. دا روایت امام احمد رحمه الله راوړی دی، امام ابن ماجه په خپل سننو کې راوړی دی، او امام حاکم ورته صحیح ویلی دی. خو امام ابن حجر رحمت الله علیه دی فتح الباری کې فرمایي او نور علما هم ګڼ محدثین چې صحیح دا روایت چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی نقل، بلکې دا د صحابي فتوا ده، موقوف روایت دی. مرفوع روایت هغه ته و چې نبی علیہ السلام ته ورسیږي، موقوف دی ته و چې صحابي یو خبره وکړي، صحابي باندې ودرېږي. نو دا صحابي فتوا ده چې لکه ستا وس کې د قرباني دي نه ده کړی او ته نن قرباني نه کوې، تاله دا د اختر دا مونځ څنګه خوند درکوي؟ د اختر مونځ په هله خوند کوو، مزه به یې کولې چې مړه وس دې هم کېده چې دا مونځ دې کړی بیا درپسې قرباني کړی. نو دې نه دا معلومېږي چې دا واجب ده. بعضې علماو ترجیح ورکړی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دې رایې ته، وایي ځکه چې نبي علیه السلام په دې همیشه عمل کړی دی. او دغه رنګه
دا شیخ ابن عثیمین رحمه الله د سعودي په علماو کې هغه دی له ترجیح ورکړی خو دلایل ته چې وکتل شي نو صحیح خبره ده چې دا کلک سنت دی بغیر د عذر نه پرې خودل نه دی پکار بل من کان له سعه د دې لفظ فایده واوره هغه ده بعض خلک مونږ ته تپوس کوي یاره چې ما باندې به قرباني کیږي کنه به کیږي نو ما ته څه پته چې پتا کیږي کنه کیږي ستانه څه خبره و بیا به لګیا یاره زما خزې سره دومره سونه ده او ما سره خو چې دونه پیسې دي او داسې کاروبار مې دی نبی علیہ السلام داسې عجیبه فارموله ویلې ده چې هر سړی په دې پوهېږي چې کولی شم که نه شم کولی نبی علیہ السلام چې وس نه کېږي وس دا دی په دې معنا ځان پوه کړه سعه دې ته وایي چې ته د خپل مال نه د قربانۍ دا پیسې راوباسي یو ځای کې پیسه نیسي او که ځان له خپل څاروی اخلي او ستا په دې خرچۍ خراجاتو څه فرق پرې نه وځي هماغشان روان یې الحمدلله او بلکې علما به کې دا وایي دې ته م وس وایي چې اوس تا سره نغدي نشته اوس تا سره فی الحال نشته تی په قرضو د یو کس نه رواني قرباني پکې خو په ځان دې دونه یقین دی او کاروبار دې په داسې انداز کې دی چا سره ستا پیسې ګیري دي تا ته پته ده چې د قربانۍ د اختر نه بعد زما پیسې راوځي او دې سړي له خلاصولی شم دا هم ستا وس شته دی بیا وستی کېږي ځکه چې دا پیسې ته خلاصولی شي دا کاروبار دې ښه برابر دی په خرچه دې فرق نه پرې وځي او که چېرته ته داسې چې یو طرف ته د کاروبار کمزوری دی بل طرف ته ته قرضدار او دا قرضداري دي شرمۍ او په خرچه باندې دې فرق پرې وځي او شرمېږي که دا د قربانۍ پیسې د خپل مال نه وباسي او هسې خلکو سره سیالۍ نه کوي نو شرمېږي او په کور باندې دې لوږه او تند او تکلیف راځي یا داسې نورو مشکلاتو سره مخامخ کېږي کاروبار دې خرابېږي غریب کېږي نو بیا ټیک ده بیا ته مې وسئ نو په خپله ځان ته ګوره که ما نه خو دې کلم دا تپوس ونه کړو چې دا ډمان راولم دا به څنګه دی واده کې په دې سنت کې چې دی دا کومه مستی کوم دا څنګه ده ما نه خو دې کلم دا تپوس ونه کړلو چې دا د لور واده کوم او د لور په واده کې مې دا کومه مستی راخستې ده او دا کومه پیسې زه بادوم دا څنګه دي دا جایز دي که نه دي دې خبرو کې موږ له کلم څوک رانه ما له خو په دې ټول عمر کې نه دي راغلي او د بل عالم نه خبر نه ډمې راولي اجړاګان راولي په ډمو پیسې شیندي لوفري به کوي اسراف به کوي په واده کې به د دې پیسو نمایش او مستۍ نه کوي یو قسم دا تپوس نه کوي چې دا کار څنګه دی دا مال جایز دی که نه او چې د الله د حکم ټیم راشي هر سړی به چې کوم دی دا خوله به راورانه کړي الله راباندې کېږي او که نه کېږي را باندې اوس د الله دې حکم ته به د خلکو باندې یخني راځي بیا عجیبه خبره ده نو دې کې خپل وسته ګوره دا حدیث کې کومه فارموله ذکر ده دا ډېره ښکلې فارموله ده بله خبره چې هغه مونږ کوو په دې کې هغه دا ده چې د دې څاروي په باره کې چې د څاروي دا شرطونه به کومې چې ته پې قرباني کوې او غوره پکې کم څاروی دی چې په هغې قرباني وکړلی شي دې حدیث کې دوه خبرې دي انشاءالله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث د جابر رضی الله تعالی عنه دی لا تذبحوا الا مسنه تاسو مذبح کوئ مگر دوه غاښې څاروی مسنه چې په غاښو دوی بعضې خلک هغه په دې کې رالګېدلي د بعضې علماو د یو قول نه مجبوره شوي دا د علماو قول دی چې هغوی دا وایي چې کال باندې دوی چې د 2 کالو غویین څاروی په غویانو کې دا خبره خطا ده که د 2 کالو یو دریم کال جاریم وي خو چې 2 غاښې نه غورځولي نو دې باندې قرباني نه ده پکار ځکه مسنه دې ته وایي چې په غاښو باندې به ګوره دوی که د دې نه زیاته و خیر دی خو چې دې نه کم نه خو دا کم علما چې وایي چې اکثر دا 2 کالې پوره یو دریم کال وي دې ته مسنه وایي هغه دې وجې نه چې اکثر دا غویان چې دا چې 2 کالو پوره شي دغه وخت کې غاښونه غورځولي خو بعضې ګوره داسې وي چې غاښونه یې نه غورځولي ستاسو خیال دی که نو هغې نه ځان وساته دا مو وایه بعضې خلک موږ ته ټلیفونونه کوي دې ورځو کې دا ټلیفونونه ډېر زیات دي یاره مولوي صاحب ډېر ښایسته څاروی دی که نه ډېر ډولي دی په غوښه باندې داسې ډک دی او دا سړی لګی دی چې دا خرڅۍ دا مالک هم چې 2 کالو عمر وړېدلی دی نو څنګه چلو کوم لکه نو په دې ټوله منډۍ کې دغه یو څاروی دی چې ته ورته ولاړې خپل وخت ضایع کړې خو پرېږده که نه ولې د غاښو تپوس وکړه د الله نبي وایي لا تذبحوا الا مسنه مه ذبحه کوئ مګر چې په غاښو دوی چې اول تپوس یې دا کوئ په غاښو دوه دی نه دی خپل وخت مه ضایع کوه څه غاټه منډۍ د ګرځه پکې بل به پیدا شي 2 غاښې خو الحمدلله ښایسته ښایسته بچي پیدا کېږي
بیا د الله نبی فرمایي که د دې وس نه کېږي الا ان تعسر علیکم یا الا ان تعسر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن که دا خبره در باندې ګرانه شي غوین مال تا ته مسنه نه میلاویږي نو بیا جذعه د ګډانو نه ذبحه کوي خیر دی جذعه څه ته وایي جذعه بعض علماء چې یو کال پورې ګړي مضبوط بعض وایي چې دا 8 کال وي بعض وایي نه دا 8 میاشتې وي بعض وایي د 10 میاشتې وي اگر چې بعض علماء په کې دومره تنزلم کړی دی چې شپږ میاشتې یادې کړي خو یو شرط یې ورسره لګولی دی که د شپږو میاشتو یا د 8 میاشتو ګړو خو بدن به داسې مضبوط وي چې سړی ورته ګوري نو داسې ښکاري لکه د یو کال نو بیا پکې او چې بدن یې کمزوری هسي او شی کې بس سیالي کې خلکو سره بیا داسې نه ده پکار پکار دا ده چې د کالی کني د 10 میاشتو می خیر دی خو د شپږو میاشتو د 8 میاشتو قول چې علماو کړی کې هغه وایي چې بدن مضبوطي ځکه بعضې څاروي عمر کمی خو مضبوطي دا یو گنجایش دی دې ته گنجایش او د دې حدیث په بنا بعض علماو دا صحیح مسلم روایت دی چې غوره خبره دا ده چې په قربانۍ کې غویی حلال کړی شي ځکه نبی علیه السلام فرمایي لا تذبحوا الا مسنه ذبحه په غویانو کې او دغه رنګه ګوره په چیلو کې هم دا ضروري ده چې په غاښو به دوی صرف ګډانو کې دا خبره نشته ګډانو کې به جزعه باندې قرباني کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا ذکر کړي بل د نبی علیه السلام خپل عمل دا دی چې ګډانې هم ذبح کړي دي اوښانې هم ذبح کړي دي د هغې نحر قرباني هم کړې ده او غویان یې حلال کړي حج له چې کله نبی علیه الصلاة والسلام تللی نو چې ګوري بیبیانې خیمه کې ناستې دي د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې غوښه راغله غوښه له چا راوړه وایي دا څه غوښه ده وایي دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ستاسو طرف نه غوا حلاله کړې د قرباني دله وکړه خپلو بیبیانو له هلته علما یو بله مسله لیکي هغه دا ده چې ته د چا دپاره قرباني کوې د ښځې دپاره یې کوې بل چا دپاره نو دا ضروري نه ده چې خبرې یې کوې که خبرې یې نه هم کې خیر دی ځکه دا بیبیانې لا خبر هم نه دي او نبي صلی الله علیه وسلم ورته څه حلاله کړې ده وایي ول حلاله کړې ده دوی طرفه حلاله کړې ده نو دا جایز ده که د چا د طرفه ته قرباني کوې هغه خبر هم نه کوې نو خیر دی کور والا دی ده یا د ورور دی یا ستا بل رشته دار دی بچی دی د هغه طرف ته قرباني کوې بچی دی د پلار طرف یې کې پلار مور خبر کړي نه دي خو نیت یې وله کړی دی ضروري نه ده چې اطلاع دی وله خامخا ورکړي هم که تپوس یې ته وکړو بیا دې ورته وایي چې او ستاسو طرف نه ما قرباني کړې ده غویه مې راوستی ستاسو حصه مې پکې نیت کړی د مور پلار خپله م او د کور والا هم وغیره وغیره ځکه 7 کسانو پورې پکې شریکان کېدای شي حدیث کې راځي نو یو دا مسله ده چې د غاښو دا مسله ده ډېره ضروري ده او اکثر خلک د دې تپوس کوي ځکه دا حدیث ما ویل بله مسله هغه دا ده چې په څاروي کې احتیاط پکار دی هغه عیبونه چې نبي علیه السلام کوم ذکر کړي چې دا پکې نه وي دې نه مونږ ځان وساتو او دا ضروري خبره ده حدیث د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فممكن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودریدو او بیان را شروع کړلو فقال وی فرمایل په دې بیان کې 4 لا تجوز في الضحايا سلور قسم ساروی دي چې په قربانۍ کې دا جایز نه دي په دې قرباني روانه ده دا سلور قسم کم دي یو العوراء البين عورها اغړون ساروي چې دا غیړون دواله بالکل ښکارا دي سترګو ښکارا ډون دي یا په دوانو یا په یو سترګړون دي نو دینه دا پکار ده سړی ول سترګي وګوري د ساروي ځکه پړون ساروي قرباني نه کیږي دا عیب دی او د الله په نوم عیبدار سیز ورکول نه دي پکار بلکې عمده او خپل کرم مال ورکا قران کې الله رب العالمین فرمایي زما په نوم باندې چې تک مال لګې نو کرم مال ولګوا ردی بیکار مال د زما په نوم باندې مو ورکوا نو قرباني کې عمده ساروي پکاري دغه رنگ بل د الله نبی فرمایل والمریضه البين مرضها هغه بیمار ساروي چې بیماری پکې ښکارا ده مطلب دا یو بیماری په لګیدل یو ښکاری چې بیمار دی د بیماری او علامات او غیره پکې ښکاري او بل والعرجاء البين ضلعها هغه ګډ ساروي چې بزي نو هغه ګډواله پکې ښکاري دیو جن دام احتیاط پکار دی د ساروي د خستو په وخت کې چې منډي کې یو دم د ساروي صرف خایس تمګ ور سړی باندې خستر کې پټ ورته دا وګرځاوه دا سی په بوزا او ته بیا راواله او د خپوته ولا ګوره سترګو ته ولا وګوره بدني وګوره
چې ګډواله خو پکې نشته. او بل والکثیرة التي لا تنقي، هغه انتهایی کمزورې چې بالکل دا نلی ختم شوی دی، هسې د اډوکو ډانچه ده. نو په دې باندې قرباني نه ده پکار بلکې ښکلی څاروی دا کتل پکار. او دا مسله علماو ذکر کړې ده په دې کتابونو د احکامو کې چې یاره یو سړی دی او هغه د قربانۍ دپاره پیسې مقرر کړي چې مثلا زه به سږ کال د دومره روپو قرباني کوم. الله وله وس ورکړی دی وایي چې یاره زه مثلا دا 1.5 لاک یا 2 لک روپۍ دي را سره او په دې باندې قرباني کوم. بعض علماء دا مسله لیکلې ده چې که په دې مال باندې 2 مالونه کېږي 2 څاروي خو کمزوري پې کېږي دا به غوړی، او که نه یو پې کېږي خو مزیدار او ښایسته او د غوښې نه ډک پې کېږي دا به غوړی. نو دې که علما وایي چې راجح خبره دا ده چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم حدیثو ته وګورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم څاروي حلال کړي 2 ګډان یو کال حلال کړي برک بروګو او دا خپیم تورې وي، دا خېټه هم توره وه چې کېناسته به دا سترګو دا غاړې هم تورې وي، برک بروک ښایسته 2 ګډان. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه ګډانو په باره کې راځي وایي سمینین ساربو د غوښو نه ډک. د دغې نه علما معلوموي چې که چېرته تا د قربانۍ دپاره پیسې مقرر کړي 2 څاروي پې کېږي کمزوري، دې نه دا ښه ده چې یو پې واله قوي واخله، ښایسته څاروی واله یو واخله چې غوښه پکې ډېرې مزېدار، دا غوره ده. ځکه چې دا ښکلی ښایسته د الله رب العالمین په نوم باندې چې ته کوم انفاق کې کوم قرباني کې چې دا عمده یو مزېدار دی، په دې باندې الله رب العالمین خوشحالېږي. نو یو مسله دا ده. بل حدیث کې راځي د علي رضی الله تعالی عنہ روایت، هغه فرمایي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ ته امر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العين والاذن، چې مونږه څاروی کله اخلو نو سترګې او غوږونه به ونه ګورو چې دې کې عیب نه وي. ولا نضحي بعوراء، او مونږ به قرباني نه کوو پړون څاروي باندې. ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې باندې قرباني مه کوئ. دا عیبونه ذکر کړل. په هغې باندې مه کوئ چې دا غوږ یې د مخې طرف نه کټ دی، مقابله د مخې طرف نه غوږ کټ شوی دی، په قینچۍ باندې وله والی دی. بعضې خلکو له دا غوږونه کټ کړي دي څاروي، نو مخې نه والی دی او دا وروسته حصه یې ورپورې زنګېږي. ولا مدابره، او هغه باندې مه کوئ چې مشقوقة الاذن دی د شا د طرف نه دی خوانې ولا غوږ کټ کړی دی مخې ته چې کوم دی ورپورې زنګېږي، په دې باندې قرباني مه کوئ. ولا خرقاء ولا شرقاء، او هغه چې په هغې کې دا ګول سوری خرقا هغې ته وایي چې فی اذنها ثقب مستدیر، په دې غوږ کې ګرد سوری شوی، دا غوږ ولا ګرد شلولی دننه د نښې دپاره. دا بعضې خلکو دا مونږ نښې دپاره کړي دي، ورته دا نښه ځان سره ګرځوه اوس قربانۍ کې مونږ نه اخلو، دا ستا د رمې نښه ده ګرځوې ځان سره. او شرقا دې ته وایي چې دا غوږ یې وله داسې په اوږدو شلولی، د دې سر نه یې رانیولی داسې وله کټ کړی، په دې منځ یې وله 2 کړی داسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې داسې د عیب والا څاروي چې ظاهر کې ورته ګورې عیب پکې دی، ځکه دا غوږ چې سیرلی شوی دا مخ هم ښایسته به یې نه ښکاري د دې څاروي، او چې کله دا غوږونه هر څه برابر وي نو دا څاروی ښایسته ښکاري. نو د قربانۍ څاروی دا مزیدار او ښایسته پکار دی، عیبجن نه دی پکار. او دا روایت چې کوم دی دا صحیح روایت دی، بعض علما ورته حسن ویلی دی، امام ترمذی رحمت الله علیه ورته صحیح ویلی دی، او دغه رنګ امام ابن حبان، امام حاکم او نور محدثینو دا راوړی دی. او بله مسله هغه د شراکت ده. شراکت مسله تاسو ته معلومه ده، دې کې دومره ډېر ټایم نه لګو. هغه دا ده چې غویین مال دی او که د اوښانو دی، په دې کې 2 کسان شریکېدی شي. اگر چې د اوښانو په باره کې یو روایت راغلی دی چې هغه د 10 کسانو د حصې دی، او 2 کسانو پکې شته، او دواړه روایت صحیح دي. نو په دې کې علماو به د دې تطبیق کړی د دې په مابین کې تطبیق یې داسې کړی دی چې د اوښانو په باره کې کوم 2 کسانو شراکت مسله راځي نو هغه دغه مسله ده د حج په وخت کې، یا ته یو قرباني او هدیه لېږي حرم ته، یا عمرې لزی او د ځان سره هدیه ویسي، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حدیبیې ته روانېدم ځان سره هدیه وړې وې، که نه نو عمرې په وخت کې هدیه وړل څه لازم نه دي، خو څوک یې ویسي ودیسي چې هلته هدیه وړي حرم ته یې لېږي.
یا ته دلته ناست یو حرم ته ځان له ساروی لګي او څوک حج لذي خو هغه سیستم خو نشته خو جازونه دي جاز کو څوک غوانه شي وړل انو خان وړل شي صحابه کرام کله کله د سې کول کور کې بناستو څوک به حرم ته تلو یاره زما طرف نه یو ساروی وی سالته به ذبح د الله رب العالمین د رضا لپاره چې هغه د حرم هغه چې کوم مساکین دي فقرا دي هغه خلکو د پاره یې غاسم د اجر خبره نو بعضې وایي چې یاره هغې کې اووه کسان راغلي او د قربانۍ په هغې کې لسو کسانو پورې اجازت دی په اوښانو کې خو صحیح دا ده چې د اختلاف نه سړی ځان وباسي ځکه د علما په دې کې اقوال دي خپل دلایل یې ویلي چې دا د تفصیل ځای نه دی وس هغه دا ده چې اووه کسان په اوښانو کې او اووه کسان په غویانو کې دا شریکېدلی شي بله مسله چې هغه په حدیث کې ذکر ده هغه د قربانۍ وقت دا هم تاسو ته معلومه مسله ده څه مشکله مسله نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عیدګاه ته راغو چې ګوري وی کته چا قرباني کړې ده د اختر د مانځه نه مخکې کړې ده ګډ دی او ذبح کړی دی یا چیلې او ذبح کړی شوی لکه دا جندب بن سفیان رضی الله عنه فرمای شهدت الاضحى مع رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د غټ اختر مانځه ته حاضر شوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې فلما قضى صلاته بالناس کله چې خلکو ته مونځ ورکړلو سلام نبی علیہ السلام د 2 رکعاتو د اختر د مانځه نه چې سلام وسرخولو ګوري نظر الى غنم قد ذبحت وکته یو چیلې دا یا ګډ دی هغه ذبح کړی شوی دی وی فرمایل من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها چا چې دا قرباني کړی د اختر د مانځه نه مخکې دی په ځای د اوس بله بیزاله لګي دغه قرباني نه ده دغه اسی ونډۍ شوله اسی صدقه شوه قربانۍ کې شامله نه شوله او دغه رنګه ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله او چا چې ذبح نه ده کړې فليذبح على اسم الله د الله رب العالمین په نوم باندې دی هغه ذبح وکړي دا صحیحین روایت دی بخاري مسلم بسم الله دی پی وایو بس اوس چا به مونځ مکړو لوځي ورځي قرباني وکړي نو په کار دا ده چې د اختر د مانځه نه مخکې خپل څاروی ذبح نه کړلی شي لکه صحابي راغو ابو برده ابن نیار هغه قرباني د اختر د مانځه نه مخکې کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلو وای جی وای زما خواته ګاونډین هغه غریبانانو کور کې د خلکو غوښې ته حاجتو نو مال مانځله چې راوته ما سارو وخت مې درزول ورکړه چې په وخت باندې دغه شي چې راځو چې غوښه تیارې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي بس ټیک دا کنه یو عامه صدقه چې سړی په عام ورځو کې کیده سی ونډای دې کړي خلکو ته ونډای وي ونډای دې کړي غوښه دې کړي خو ګوره قرباني دې ونه کړله کومه چې د اختر په ورځ قرباني کیږي هغه دې ونه کړله وخج اوس پس کومه ناغه سره یو بل ساروی چې هغه د عمر نه کم نبی علیہ السلام ته فرمایي چې استا نور وس نه کیږي اوس دغه ذبح کا خدا حکم صرف ستا د پاره دی د بل چا پاره نه دی وایند د پاره احتیاط کوا چې ګوره حکم ځکه دا مسله علماء لیکلې ده په اتباع السنه کې شپږ شرطونه دي دا مسله مخکې مونږ ویلې وه یو 2 بیاناتو کې چېرته پرته چې دا کلیپ ملګري راوباس فایدې دپاره ډېر ښه دی اتباع السنه دپاره شپږ شرطونه دي دا شپږ شرطونه چې پکې نه دا سنت طریقه نه شوه خرابه شوله په تا نه په هغې کې یو دی الزمان زمانه او وقت د عبادت پیژندل چې ته عبادت په خپل وقت کې ونه کې دا نه کېږي لکه د اختر د مونځ نه مخکې د قرباني وکړله نو دا دې په خپل وقت کې ونه کړله ونه شول نو زمان پیژندل دا یو شرط دی د هغه شپږو شرطونو د اتباع نه چې دا ډېر ضروري شرط دی نو د دې رعایت پکار دی ډېر ضرور بل د قرباني چې دا کومې ورځې دي په دې کې اختلاف دی یا قرباني څو ورځې کېږي او دا مې یو داسې معرکة الآراء مسله ده چې په دې ورځو کې د علما په ډېر بحثونه کوي او بعضې علماو لیکلې ده په خپلو کتابونو کې او دواړو د ځان دپاره ښه دلایل راوړي دي بعضې علماو د قربانۍ 3 ورځې د غټ اختر ورځ ده ورپسې 2 ورځې بس دا د قربانۍ ورځ څلورمه ورځ پکې نشته دویم قول دا دی د علماو او دا قول د امام شافعي رحمه الله دی او د نورو ګڼو محدثینو چې هغه وایي د قربانۍ 4 ورځې دي یو ورځ د یوم النحر ده 10مه ورځ د ذوالحجې او دا باقي 3 ورځې چې ایام التشریق ورته وایي نبي علیه السلام دې ته هم د قربانۍ ورځې ویلي دي
ځکه ایام مینا دا د قربانۍ ورځې دي ایام التشریق نو حاجیان هم په مینا کې تر 14 پورې پاتې نو لہذا تر د 4 ورځې پورې قرباني دا وی جایز ده به دوانو د ځان لپاره دلایل ویلې اسی احتیاط خبره ده چې په دې اولانو 3 ورځو کې وکړو که چا نه پاتې شو 4 ورځ باندې وکیم جایز وي دا خبره د گنجائش او د جواز کو ګوره جواز پکې شته د دلایل په بنا باندې خو ناراستی مکوه چې د اختلاف نه وځي ځکه اکثر هغه مسائل چې د علماء په اختلاف راغلي اختلاف کې ځان ډیر مواقع کوه دې ته ډیر زړه مخه کوه د گنجائش خبره پکې شته خبره زه د گنجائش زه دی وجه نه احتیاط څخه خبره کوم د الله په فضل باندې زاغه مفتی نه چې ګړز را خطا کوم خبرې ته د الله په توفیق باندې والحمدلله علی ذلک نو دیو جن گنجائش تر 4 ورځې خو ته د سیمه کو چې ورلې لیټ کې ځان په اختلاف د علماو کې واقع کې غوړه کارو کا غوړه دار چې ول نو 3 ورځې کې وک او کته نه بل فرض پاتې او څه ضرورت او څه انتهایی مجبوری دی راغو 4 ورځې ته لیټ شول نو به ټیک ده خو ګور زمونږ یو ورځ اوس لیټ روانه ده دې خبره پوهیږي کنه پوهیږي ابل ورځ مغه تور وکړه چې بر ولاړه په اسمان کې دا میاشو کده توره وا ها دا سم توره وا زه په موټر روانو ما د مردان نو مسلسل په خبر در ورسید وخت نه شوې دا چې کوم دا وی سباله وی اول ورځ عجیب ده دا اول ورځ دا اول شپې میاش دومره دا عقل خو یو خشه دی کنه دا چې ماشوم ته پکړنکې کې ښکاری او دا چې نظر کمزور هغه مت ګوري هغه د ولاړه هر سړی تخکاری دا ولې شپې میاش دسی بیا دا گواهی پکې ول راغلی چې د یو کس او 2 کسانو گواهی نه پکې قبلېږي د دې خبرې ثبوت دی چې د اولې شپې میاش هر څوک نشي لیدلې کوم خلکو تخکاری ځکه پکې شریعت گواهی ویلې ده نو دیو جنا ما بل شپه ویل ما چې دا دومره غټ ښکاری او هلال کمیټه والا نن مونږ ته اعلان کړي چې هغه د وګوره کنه ښکار شول سبا ول ورځ نو دا خو ستا کمیټه ته اړه جت نشته ده دا زموږ ماشومان هم د سیم لیدل شي ماشومان به راته وي زبدل نه کور کې چیس کوم ماشومان براشي کمرې ته چې هغه د خطلی وبره هغه دی ولاړه ستا کمیټه ته ساجد ده دومره مراعات ته ساجد زکه بار دا خبره کوم چې یو خزانه سی په دوکه کې چول یا جدا خبره ده یا زمون په ملک فرقواریت ده او هغه فرقې دي غلط عقاید والا چې د سعودي سره د عقیدې دشمنی ده د دې ضد د لاس هغه د سعودي سره یو ځای اختر او روجه نه کوي هغه ضد او بغض ده دا بغض د توحید سره ده ځکه توحید والا دی وجه نه زدا ويم چې اختلاف نه ځان بچ کول غواړو نو د سعودي سره اختر وروجه پکار الا به د اختلاف ولانجو نه بچ دلته پکې یو صاحب لګي په خبر نه کمیټي جوړ کړی دی زما اختر صحیح دی الته غبل په پنجاب کې لګي زما اختر صحیح دی دا قوم په غوبل باندې په لانجو باندې او یو بل ته کنزلې کوي او یو بل ته چې کوم دی ردی بده وي یو به زما روجه صحیح بل بوستا روجه غلطه و زما صحیح یو زمونږ اختر صحیح بل نه ستا غلط و زمونږ غ صحیح د دې د لاس بیا یوم العرفه باندې فرق پریوزي د عرفه چې کوم روزه ده هغه باندې فرق سره حیران چې کنفیوز چې کوم عرفه ده دا دلته چې کوم عرفه ده دا د اوس لکه زمونږ چې دا حساب خلو ده نن د دلته مونی برهمان سیب والا حساب نو موږ بار روان جمیله روزه نیسو روان جمیله یوم العرفه راځي خو چې د سعودي حساب خلو او حاجیان ټول به عرفات میدان ته زی د عرفه په ورځ هغه د زیارت په ورځ راځي څه په ورځ راځي روان زیارت په د عرفه ورځ دا څه وړه خبره نه وړو کې اختلاف نه دی نه دی اختلاف نه د ځان بچ کولو د پاره د دې تنازع نه د ځان بچ کولو د پاره هغه کې احتیاط ده زموږ سعودي سدسي 10 غنټه لس غنټه فرق نه دی 2 غنټه فرق دی چې دلته ونه لیدل شو یا موسم خراب دی یا وریځ دي الته لیدل کېږي نو په کار دا اگر چې دا اختلافي مسله ده په دغه مسایلو کې زنه ورزم او نه دای موقع ده ټیم ختم دی د خطبه خو غوړه خبره ماته د اخکاری او کوم سړی نه مطمئن کیږي نو موږ په چا باندې زور نشته دی په دې کې زور په چا باندې نه کوو خو چې دا زما چې کوم رائے دا ما چې کوم پېزان مطمئن کړي الحمدلله چې دا وانه خلک نه لګیا وسار کال به باسونه ولانجې کې لګیا به د قشان د دینه به بیا خلاصې نه چې تا به د بل ګریوان کلاسه چولې هغه بستا ګریوان کلاسه چولې او ته په خپلم
په شک کې چې دا زما دا صحیح ده او که د دې بل صحیح ده نه به بیا به دغسې مونږ خو الحمدلله په دې ځان مطمئن کړی دی د شکونو نه ځان په دې طریقه باندې خلاص کړی دی هم بعضې خلک بیا دا سوال کوي مونږ باندې چې بیا تاسو دا په کار ده چې را روان دا اختر خو په سعودي کې بیا د جمعې په ورځ بیا جمعې په ورځ باندې تاسو اختر وکئ که نه نو مونږ وایو چې په اختر کې دا ده چې اجتماعیت ضروري دی مونږ الحمدلله دلایلو ته ګورو هغه شیخ صاحب به ویلي شیخ عبدالسلام رحمه الله وي مونږ هغه ګنجي نه یو چې مازغم ښکاري داسې نه ده چې موږ بې ځایه بې ځایه هره خبره کې د جذباتو ښکاره کېږو الحمدلله ښه په بصیرت خبرې ته ګورو بیا یو خبره کوو که خطا یي نو بېرته ترې رجوع کوو د الله په فضل او که صحیح وه موږ پرې ولاړ یو الحمدلله په دې وجه نه په اختر کې چونکې اجتماعیت ضروري دی اجتماعیت دا دی چې کله عام اختر یې هغوی سره مونځ وکړه مونځ کېږي بله ورځ هم کېږي خبره نه ده قرباني هم بله ورځ کېږي ما تاسو ته ویله قربانۍ ورځې دي دغه که په سبا لی مو کې خیر دی خبره نه ده خو چې اجتماعیت راشي یووالی د مسلمانانو ټولو راشي ځکه دا خوند نه کوي که نه چې په ټوله محله کې یو کس اختر کړی دی او 300 کسان هم داسې دي اختر یې نه دی کړی تا صرف غوا راسملولې ده نو د اجتماعیت تم کتل پکار دی د دې لحاظ هم پکار دی دا هم د شریعت یو حکم دی او دا ګوره دا مسله اصل کې د حکمرانانو ذمه داري ده چې حکمرانان به دا کار کوي دا زموږ د عوامو نه ده خو د مجبورین عوامو ته دا یو اډوکی دی چې راغورځولی شوی دی او دوی مې په خړه وکړی شوي دي ورنه دا په کار دا وه چې اوس مثلا دا منیب الرحمن صاحب څو ځل نااهله وخته په دې مسله کې چې دی مات کړی وی د خپلې عهدې نه ګورنمنټ بل کس راوستی وی ذمه دار دا د دې ذمه داري ده ځکه ګورنمنټ خو په خپله اهتمام نه کوي په خپله خو یې نه کوي وایي بس دغه صاحب هم دله کېنولی ده ته ګورې هغه صاحب هر کال خلک په لانجو په جګړو اړوي نو چې خلک یو ځل نه شو دوه ځل نه شو هر کال جګړې او لانجې دي دا سړی متنازعه دی ولې نه ختموئ ختم دې کړلی شي چې دا تنازع ختم شي دا اختلاف ختم شي داس یو عالم دی راوستی شي چې هغه یو مسلمان ورته د پېښور نه ټلیفون وکړي چې ما میاشت لیدلې ده چې دی وله ګواهي والي دا نه چې د ټلیفون تار وشلی ویډیو موجود ده ثبوتونه موجود دي کال ورته را روان دي ټلیفونونه را روان دي موږ میاشت لیدلې ګواهي واخله ګواهي کوو تپوسونه رانه وکړه جواب درکړو ټوله میډیا ورته ولاړه ده دغه یې وښکل د ټلیفونونو تارونه یې وښکل کنیکشن کټ مولیان ته یې پاسېږئ دا خو یو ډکټیټرشپ دی دې ته خو ډکټیټرشپ وایي دا خو د ذمهدارۍ ادایګي دې ته نه ویلی کېږي ذمهداري خو ډېر په ټنډه دماغو او په ډېره ذمهدارۍ ادا کېږي او بل دا ده چې په دې احکامو کې به د جذباتیت نه په ځان نه تاریکې چې یو خبره باندې چا بده ولګېد یا دې د پښتون نوم واورېده ته چې دومره انرژي کې چې د سره موږ دا ونه لیدل چې زموږ د خیبر پښتونخوا نه د یو پښتون ګوایي واخیستی شو دا مسلسلې دا بغض او دا حسد ته ساتې د پښتنو سره دې څه مطلب دی ولې اخر چې خبره څه ده اوس مې د پنجاب علماو هم دغه اعتراض شروع کړی چې بهي تا ته تکلیف څه دی چې ته د خیبر پښتونخوا د پښتون د ګوایي نه اخلې ولې څه چل دی نو موږ دې وجې نه وایو چې په کار دا ځان موږ په دې باب کې مطمئن نو الحمدلله زموږ خپله دا اراده ده والله دې موږ له توفیق راکړي را روان جمعرات په ورځ باندې انشاءالله یوم العرفه ده د عرفې د روژې نیت وکړئ او د قربانۍ څه احکام چې هغه پاتې شو انشاءالله تعالی هغه به بیا ذکر کړو او د عرفې د روژې فضیلت 13 جمعه کې تاسو اورېدلی چې د 2 کالو ګناهونه په الله رب العالمین معاف کړي الله رب العالمین دې موږ له د دې توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دا یو ملګری تپوس کوي یو سړی را لګېږي مور ته کنځلې کوي
او دغه رنګ په غصې پې کوي او اواز پې اوچتوي دا د الله هم نافرمانه دی او د والدینو هم نافرمانه دی کم کبیره ګناهونه غټ غټ ګناهونه چې نبی علیه السلام ذکر کړي په هغې کې یو د مور پلار نافرمانی ده پلار باندې اواز اوچتول په مور باندې اواز اوچتول دا هغه بدبخته انسان دی چې وروسته به الله رب العالمین ته خپل اولاد لیوني کړي دا یاد ساته چېرته به دې اطمینان ونه ییني نو دې وجې نه د مور پلار ډېر احترام پکار دی او دې باندې الحمدلله مخکې موږ مستقل خطبې کړي دي هغه اورېدل پکار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دومره پورې تاکید کړی دی چې یو صحابي ته یې ویلې انت ومالک لابیک ته او ستا مال ستا د پلار دی دا هر څه تم د پلار یې ځکه د هغه د کسب په نتیجه کې ته دنیا ته راغلی او ستا دا مال هم ستا د پلار دی نو د مور پلار ډېر احترام پکار دی یو سړی څاروی واخلي بیا یې خوښ نه شي خرڅولی شي که نه بلکل یې خرڅولی شي ستا نه دی خوښ خرڅ یې که بل واله د هغې نه ښایسته واله د هغې نه ډک څاروی واله مزیدار واخله دې کې څه خبره نشته دی انشاءالله تعالی او د هغې نه وایي زه ګران اخلم وایي اخله چې ستا وس کېږي هغه خرڅ که بل به د هغې نه ګران واخلي صحیح خبره ده خجی د مړي طرف نه قرباني کیږي او کنه کیږي د مړي طرف نه کچرته بعضی خلک کوئی والدین او ته ویلي مور پلار چې زما طرف نه قرباني کوا او وفات شي ستا وس کیږي کولای شي خو پتا لازم نه ده چې دا به تکې ځکه کته چې خپل قرباني ومکنه دې کوم دا وی اجر تاسو سره شریک دي و دا بچي چې کوم عمل کوي مور پلار سره شریکي بغیر د دې نه کته دا غي په نومې کې او کنه بل خبره دا د بعضی خلک کوئی مونږ نبی علیہ السلام له قرباني وکوي نه دا مسله ډیره زموږ نه تاسو لکه دا په حدیث کې چرته نشته یو روایت په ابو داود کې راغلی د علی رضی الله عنه هغه کې دوه خبرې علما کوي یو چې علی رضی الله عنه وصیت علی رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام وصیت کړو چې زما لپاره قرباني وکړي یو دویم دا غي په سند کې کلام دی سند کمزور دی نغینه دلیل نشنی ولای کېده او په دې خبره ځان پوي کا چې مونږه دا څومره قرباني نه کو په دې کې راس نبی علیہ السلام څه دی شریک دی کته دا غد لپاره مستقل ساروي علاله کنه له مونږ چې کوم علاله ځان لا وجد دې دا ټول دین مونږ ته نبی علیہ السلام خودلې دی دا مونږ څومره منځونه کوو دا مونږ چې اذکار کوو تلاوت کوو دا قرباني نه کوو په دې هر عمل کې زمون خوب نبی صلی الله علیه وسلم سره شریک دی ځکه دا ټول دین مونږ ته هغه خودلې دی نو نبی صلی الله علیه وسلم خو اسیم مونږ په هر عمل کې او په اجر او ثواب کې شریک دی په دې ذل حجې په دې ورځو کې دا تکبیرات ویل پکار دي په دې ټول ورځو کې دا ویل پکار دي تر ایام التشریق پورې دی باندې ګڼ دلایل دي چې دا اوس د تفصیل ټیم اغه نه دی دا جادو مسلې ته پوښتنه کړې دا وګړه مسله ده بیا به ان شاء الله وضاحت وکړو ځکه ډېر خلک اسی وهم کې پراته جادو مادو نه خو اساسي وهم او څو کوئی پیریان دي او څو کوئی جادو د دې پر خپل علامات دي هغه علامات ټیک ده کني نو دا اسی تشوهم ده یا به کېدې شي بیماری د دماغو کمزوري یا چې کوم ده د دماغو اعصاب او نفسیاتي بل بیماری وي زمون خلک په دې باندې نه پوهیږي او دکانداران خو تیار ناست او ته کو معمولی وي په سر مې درد او هو دا خو تابانه 2000 اندوان پیریان ناشتي وي بس کار جوړ شو چې دا خبره ته وکړه بس بیا چې تاسو پیسې د نغړې به ورکې اوس به چې د 2000 اندوانو نه خلاص کا چې دا نه اوس پاسيږي دا خو زی غر کړل ما او کله به درته چې او تاسو خو دا هغه دغه نه چین ما چین در پسې را لېګلی خاپيري او هغه باندې در باندې ډېر خطرناک تاریخ جادو کړی دی دا سي د ګوسلې دي د خلکو دکانداري جوړه کړې دا اوس کوئی نوک کې د توس خیمه بعض خلک دې د پارزي دي خلکو لا چې غلا شوی دراته هو نوک کې راته خیمه کاغذ کې راته خیمه لاس تلی کې راته خیمه دا ډرامې دي الله ته توبه وباسئ دې خبرونه ځان وساتئ په خپل اذکار کوئ سار او ماخام اذکار او اهتمام کوئ او ان شاء الله تعالی چې الله به حفاظت کوي صفونه برابر کوي